دا مزار د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلع کې یو لوی روحاني شخصیت حضرت حاجی بهادر رحمت الله علیه دی. د هغې اصل نوم سید عبدالله رحمت الله علیه و او هغه د محلبت شاه جهان په وخت کې د 1580 کال په اکرا ښار کې پیدا شوی و. د حضرت حاجی بهادر د حضرت شاه محمد سلطان زوی و. د دو نسب د حضرت امام حسین رضی الله تعالی سره تړلی و. کله چې حضرت حاجی بهادر 19 کلن شو نو د حضرت سید ادم بنوري رحمت الله علیه نه یې د دین او روحانیت سبقونه واخیستل. بیا هغه 19 کاله د خپل مرشد سره په بنور ښار کې پاتې شو. عزت اولیاء کرام د ځمکې ته راغلي دي یا د ځمکې نه مخکې لاړ دي، تبلیغ یې کړی ده، مقامي خلک مسلمان کړي دي او دین ترویج دی پر خپل کار کړی ده. د اولیاء کرام کې حضرت حاجی بهادر اصل نامه خو عبدالله صاحب حاجی بهادر باندې مشهور ده او دا بیسیکلی د آګرا اوسیدونکی و، آګرا کې پیدا و او آګرا نه بعد بیا کوهاټ ته راغله او کوهاټ کې د خپل مسکن جوړ کړی ده. په 1445 کال کې حضرت حاجی بهادر د خپل اولنی حج وکړو. بیا په 1455 کال کې د خپل مرشد حضرت سید ادم بنوري سره 400 مریدانو سره یو ځای بیا حج ته لاړ. حج نه پس حضرت سید ادم بنوري مدینه منورې کې پاتې شو خو حضرت حاجی بهادر واپس کوهاټ ته راغی سو د خپل مرشد خبرې او تعلیمات خلکو ته ورسوي. حواله سره هم دا چې موږ خپل مشرانو نه دا اوریدي دي چې دا پیدا شوی آګرا تاج انډیا کې دا به د زیراغلو دو ابا و اجداد او بابا چې دا نو دا تقریبا 450 سال کېږي کنه چې دا د زی کې دا نظام د الله چلای. حضرت حاجی بهادر د اسلام په خپرولو کې ډیر کار وکړو. د هغې په کوششونو زرګونو خلک اسلام قبول کړی دی. حتی د محلبت شاه اورنګزیب علمگیر هم د حضرت حاجی بهادر نه روحاني فیض اخیستی و. حضرت حاجی بهادر 15 زمن پرهیدي دي: سید محمد یوسف، سید محمد قاسم، سید محمد عمر، سید محمد عثمان او سید محمد یعقوب نمونه شامل دي. نن ورځ د حضرت حاجی بهادر مزار په کوهاټ کې دی. خلک د پاکستان لا بیلابیلو سیمو هلته ځي، دعاګانې کوي، د برکت لپاره حاضري لګوي او زیارت یې هم کوي. کیمرامین شاه فیصل سره مراد خان، سونو پښتونخوا، کوهاټ.